زه ورغلم ما امبولانس یې ګیټ کولاو کړو زما ورور پکې ډېر بېدردۍ سره وژلی شوی و سر په ما باندې د قیامت په ورځ تېره شوه چې دا داسې بېدردۍ سره وژل څوک کوي په دې باندې ګزار ما چې زور ورکړو نو داسې یې ډېر دننه لاړو او نور چاړه استعمال شوي وه او ډېر بېدردۍ سره یې وژلی سر مرګ خو خلک کوي خو داسې نه کوي خلک کله چې په یو انسان باندې په کاڼو په سر او په مخ ووالي شي او په چاړه چاقو باندې بیا په مرۍ ووالي شي هغه یو قسم له نیم دیالال کو هغه لرې مرۍ وشلوله نو داسې قسم مرډر چې نو دا اکثر د تاوه کیږي ماته چې اوس پته ولګېده چې د ده د پلار نه به دې د شپې موبایل واغېستو پلار یې بیمار و او هغه زما زوی سره به ټوټل 2-3 پیرې خبرې کړي کدی بابا ته مونږ ګورو چې د خپل زوی پسې جاړي نو دغه نور خلک هم دغه دی په حوالات کې دي سره د زنانه گرفتار شوي دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی ګرانو کتونکو د بالا ماڼۍ تاڼۍ په حدود کې څلور ورځې وړاندې یو د ځوان زلمي هلک لاش ملو شوی و په کم باندې چې ډېر بېتحاشه تشدد شوی و او هغه حلال شوی هم و دغه کیس پولیس ټریس کړی دی دې کې ملزمان چې کوم نیول شوي دي په هغې کې یو جینۍ هم شامله ده دا هلک څوک و دا هلک د کور نه روتې سینګه و وژلی چا دی او کم ملزمان چې نیول شوي دي هغې په خپل تفتیش کې څه وایي دا یو ډېر تفصیلي او د عبرت نه ډک رپورټ دی دې رپورټ کې د هر عمر هلک جینۍ ښځو او سړو دپاره یو ډېر لوی غټ سبق دی ضرور یې وګورئ جعفر خان دا ستا زوی زاهد چې کوم دی دې د په دغه ورځ د کور نه څنګه غیب شوی و د هغه ځای نه لږ راته ووایي سرجي په دغه ورځ باندې خو زه نه وم زه تللی وم اسلام آباد ته د مارونو اسلام آباد کې هلته مې څه کار و خو ما ته سهار کې رینګ وشو اسلام آباد ته چې بهیب بېګا ستا زوی نه دی راغلی کور ته او څه داسې مسله ده موږ پسې ګرځو خو څه پته یې اوسه پورې نه لګي زه د هغه ځای نه چې رالم حاجي زه سیده بیا دې خوا تاڼې ته رالم زه په تاڼه کې په دغه وخت باندې موجوده ناست وم د تپوس دپاره راغلی یم چې یاره دا چې د پولیس مولیس نه یې رش کړی څه په څه لانجه یا څه توخه کې و د دې باره کې دغه 10 منټه بعد زما زامن راکوشو چې ما ته تپوس وکړو چې زاهد پیدا نه شو نو هغوی راته وویل چې زاهد دلته په تاڼه کې دی پلاره ما زړه کې ډېر توسع او دغه راغله چې یاره دا څه کیسه ده تاسو ما ته ووایي چې دا یې څه له په تاڼه کې راوسته د دې نه بعد جي سر جي زه وایي چې چو صاحب ما ته وویل چې حوصله وکړه زوی هم راته ویل چې پلاره زړه کلک حوصله وکړه او دنیا ده بس هر سړی ترې روان دی نو ما دوی ته وویل زما خیال دی زما زوی چا وژلی دی نو دوی راته ویلې چې په ژړا شو زامن مې چې او پلاره زموږ ورور چا وژلی دی او داسې په تشدد یې وژلی دی خو مجید د هغې نه بعد خو زه اوسه پورې لکه زه په خپل هوش کې لا نه ته خو کاکا ته وې چې ته نه وې که نه ته چې بیا اوس خو دویمه درېیمه ورځ ده بلکې څلورمه ورځ ده تا چې بیا د خپلې ښځې نه تپوس وکړو هغې درته څه وویل چې په دغه شپه باندې زاهد کور کې څه ټایم و اوتې څنګه و سر جي هغې دا باندې هغه وکړو چې زه په 11 بجې چې لاړم نو دا په خپله کمره کې پروت و او بیا د هغې نه بعد چې د شپې 2 بجې وې که 3 بجې وې چې زه لاړم ما وکتل نو هلک په کمره کې نه و زاهد صاحب بیا ما خپل زامنو ته وویل هغوی ورته رینګونه وکړه خو لکه د ده موبایل آن و رینګونه پرې ورتلل خو لکه اوچتول یې نه هغوی به د شپې سر جي چېرته منډې والې هغوی هم دا دغه و چې یاره یا به چې تیار دوست سره یا چا سره به شپې ته پاتې شوی نو هغوی دغه ورځ باندې د شپې لکه منډه ترړه به خپله کړي ساده پورې خو لکه دا علم خو ته نو چې دی داسې تشدد څه وجلی شوی دلته نه او په پلان کې ځای کې پروت دی نو هغوی په شک شوبه کې ګرځېدل خپل کوشش یې کولو سر جي تاسو په یو زنانه او په نور 7 کسانو باندې دعوه کړې ده که نه وجه سم یاده کړې ده پولیس سر جي زه چې تلم اسلام آباد ته ما چې روټۍ وخوړه غرمې نو ما ته دې ښځې وویل چې
سړی زه تا سره یو دوه خبرې کوم هلکه ویل دې هلک له مونږ چېرته ښځه کوو ستا څنګه خوښه ده ما ویل تاسو له چېرته ښځه خوښه کړې چې ما ته دا خبره کوئ ویل چې یو زمونږ ګاونډ کې داسې یو جینۍ ده د هغې مونږ تپوس هم کړی دی چا له یې نه ده ورکړې او که ستا خوښه وي نو په دې باندې به مونږ جرګه وکړو دا به دې هلک له وغواړو ما ورته ویل چې ټیک ده خلک هم داسې کوي خو دا خلک مهاجر دي او مونږ پاکستانیان یو شاید دا مونږ له رام نه کړي خو زه په دې ټاپ باندې به بیا خبرې وکړو زه ځم اسلام آباد ته چې بیا رالم په دې باندې به بیا سرګي مونږ دا به وکړو خبره لکه مطلب ستاسو د کور زنانه یو ځل ورغلی م وي چې تپوس وکړي جی سر دا بیا ما ته بعد کې پته ولګېده چې زما ګور چې کومه ده زما د مشر زوی ښځه هغه د دې کور ته ورلېږلی وم د دې دپاره که دا جینۍ چېرته چاله ورکړي نو موږ د جرګې څه پیدا نشته دی سرجینو هغوی دا جواب ورته کړی و چې زه یې چاله نه یم ورکړې تاسو وایه چې لکه خوښه یې وه او رشته یې غوښته نو بیا دونه بې دردۍ باندې مرګ پکې ولې راغلی سر جي دا علم موږ ته نشته چې ولې دوی دونه په بې دردۍ د دوی یو بل ته د نزاکت د نږدې کېدو راتلو هم څه دغه نشته دی دوی یو دوه درې څلور ورځې ټلیفون خبرې وې ما ته چې اوس پته ولګېده چې د ده د پلار نه به دې د شپې موبایل واغېستو پلار یې بیمار او هغه زما زوی سره به ټوټل دوه درې پیرې خبرې کړي ستاسو زامن دي او د دې زاید پکې سویم نمبر و زاید زما کشر زوی دی او دوه مشران دي هغوی له ما ودونه کړي دي سر زاید څه کار کو زاید په شوبه کې الکټریشن و د ګاډو تا ته ویلیو په خپله که نه مور ته یې ویلیو چې دا جینۍ راله وغواړه ما ته یې چې ویلی وی دا دغه به نه راتلی نوبت ما ته یې سلو ویلي ستا ورسره اخري ځل ته چې تلې اسلام آباد ته په دغه ورځ یا په دغه شپه دې زاید سره څه خبرې اترې شوې وې زه تللی وم مجلس ما ده سره لیدل وکړه زه چې اسلام آباد ته تلم داسې په شوبه ورغلم بل ته ما وویل چې زویه بس خپل کار وکړئ او کور ته ځئ زه به سهار د خیره څه وختي راځم زه ځم اسلام آباد تاسو د کوم ځای یې تاسو وایئ چې دغه خلک افغانان وو که نه تاسو په خپله د کوم ځای یې مونږ خو جي په خپل ځاني په قوم صافي مونږ په مومند ایجنسۍ کې پراته یو خو زمونږ ډېر وخت وشو چې مونږ دلته راغلي پېښور ته زما مشران وروڼه په اسلام آباد کې دي رحمان شاه دا زاید ستا نه څونه کشر و یاره زما تقریبا 28 سال عمر دی او دغه 22 سال عمر په دغه شپه ته کور کې وي نو مور درته ووایي چې هغه نشته نو بیا تاسو چېرته وګرځېدئ جی زمونږ لکه 3 کمرې دي په کور کې سټپ بای سټپ یو بل د پاسه زمونږ د زاید روډ چې کوم ځای کې پروت دی هغه ټولو نه لاندې کمره ده اخري چت کې زما کمره ده زما یو بل کشر ورور دی دویم چت کې د هغه کمره ده دا لږ به تقریبا 11 بجو پورې بار د دې ګیټ مخې ته ناست و وجه دا وه چې زمونږ کمره کې به نیټ کار نه کولو بس دغه وایي دغه زه 11 بجې تقریبا رالم د بار نه زه ختم مور سره میلاو شوم مور یې زه سملاستم زما دا ورور په پوړو کې لګی او پوړو کې به هم نیټ کار کولم ما لکه ته چېرته سملې ویل زه د لالا په کټ کې سملم لالا نه و که نه په کور کې تللی و اسلام آباد ته نو بس هغې نه پس سهار زما مور هغه ورور ته مې اواز وکړه شپې په 2 بجې باندې چې هلکه هغه زاید نشته دی نو ما ته مې کور والا ویل چې مور ډېره پریشانه ده زاید نشته دی زما خو زړه کې ویل زه بس هلک دی چې ته به ګرځي ملګرو سره به تلې یا به څه نوره وجهی بهرحال سهار شو هلک پیدا نه شو موږ پریشان وو زما یو بل ورور دی هغه ما ډبګرۍ تاڼې ته ولېږم ته ورشه زه قاصده وګوره کو چې ته پرې تاڼه کې یا چا نیولې یا د بالا ماړۍ تاڼې ته م رالو دلته به چوکۍ ته م لاړو خو موږ ته هېڅ معلومات ونه شو موږ په دې انتظار کړو چې زه رابه شي دې کې زما یو تره زوی دی هغه ته رنګ راغلو چې هلکه سړی په تاڼه کې دی زه کور ته رالم ما مور ته ویل چې سړی په تاڼه کې دی ټول ډېر سخت خوشحاله شو زه چې تاڼې ته رالم په منډه منډه ما حالات کې وکتل نو ورور مې نه و بهر راووتم دوی نه مې تپوس وکړو سر تاسو ما پسې رنګ کړی و چې ستاسو ورور تاڼه کې دی ملا خو نشته دی هغوی ما ته څه ونه ویل چې د دې وخت کې خو ورور نشته دی زه بهر ووتم خو چې بهر ووتم دلته امبولینس ولاړو چې زما په زړه کې شک رالو هغه هلکان ما ته چې وکتل نو زه ورغلم ما امبولینس چې ګیټ کولاو کړو زما ورور پکې ډېر بې دردۍ سره وژلی شوی و سر په خپلو جذباتو باندې قابو نه شم کولی په ما باندې د قیامت په ورځ تېره شوه چې دا داسې بې دردۍ سره وژل څوک کوي د سره اخري ځل ستا څه خبرې اترې شوې وي یا د رښتې حوالې سره دې ورسره څه خبرې هېڅ ما ته هېڅ معلومات نه و ما په کومه شپه چې زه سملاستمه بره ختم نو ما ورته ویل زاهده ته چېرته سملې ویل زه لالا کټ کې سملم بس ما ته صرف دغه خبرې مې اوس په هغه شپه بدن په کم ځای باندې دی لګېدلی سر ډېر تشدد پېښ شوي زه چې ورغلم ما جوخ نه وکتلو په دې باندې ګزارو ما چې زور ورکړو نو دا ځای ډېر دننه لاړو او نور
چاړه استعمال شوی و او ډېر بې دردۍ سره یې وژلې. سر مرګ خو خلک کوي خو داسې نه کوي. د خلکو د سړو سره ستاسو دعا سلام و ستاسو ګاونډیانو کنه؟ هغه به دوا سلام زمونږ تقریبا دلته 15 کاله وشو خو زه داسې خاص دوا سلام مونږ له چا سره نه دي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا کیسر وی په 3-4 تاریخ د شپې نه د مالک میسنګ مونږ ته خو د ورځې 12:30 بجې اطلاع شوه چې دا باچا خان ګرلز ډیګري کالج چې دې ته مخامخ کومه قبرستان دی په دې کې یو لاش پروت دی چې د الک دی او مطلب ډیر زیات ټارچر پې شوی دی. ټارچر نه پس هغه مړ هلته لاش پروت دی. موږ پولیس زر سپاټ ته ورسېدو. زه خپله ما سره انویسټیګیشن سټاف موږ چې کم ته لاړو نو هغه خبره ویریفای شوه چې او لاش دی او ټارچر پې شوی دی. بیا موږ ریسکیو 1122 ته اطلاع وکړه. لاش چې کم دی د هغې موږ پوسټمارټم دپاره هلته کې ولېږلو KMC ته او معلومات هم چې وکړو نو دا د خپل نوم زاهد و ولد جعفر دا والد صاحب یې ولاړم دی موږ سره. دی بیا موږ ته فردر وویلې چې یاره دا خو د شپې 11 بجو پورې په کور کې و. د 11 نه پس دا خپلې مور لیدلی و دا په خپل کټ کې په خپله کمره کې موجود و. د هغې نه پس بیا تنی خبر شوی. د شپې د دې هلک چې کله 2-3 بجې کله مور را پاسېدلی چېرته یې کتلي دي نو دا هلک په کور کې نو. بیا د هغه ټایم نه تر سبا په 4 تاریخ د ورځې 12-1 بجې پورې چې د دوی چې کوم لالاش میلاو نو دې ټایم کې دوی دې پسې ګرځېدل. یو ځای بل ځای ګرځېدل خو دوی ته نو میلاو شوې نو دوی ته چې کله لاش میلاو شو دوی هم هلته سپاټ ته راغه. دوی نه بیا موږ رپورټ واخیستو. د دوی په رپورټ باندې بیا فردر موږ کاروایي وکړه. دوی په څونه کسانو باندې رپورټ کړی او ما اورېدلي چې په دې کې یو فیمیل هم وه؟ دا بالکل چې کله موږ دې معلومات وکړو چې ستاسو چا سره څه بدي مدي یا نور څه د دې هلک څه مسله وه نو هلته هغه ټایم کې بیا د والد صاحب وویل چې زما زوی خو لکه دا الکتریشن دی شوبه کې د دې ګاډو الکتریشن کار یې کوو زموږ هېڅ چا سره څه بدي نشته. البته دا د دوی په ګاونډ کې دیوال په دیوال یوه جینۍ اوسېده او دا جینۍ د دې هلک د دې مقتوله خوښه وه. داسې د دې څه ناجایز تعلق داسې هم نو خو د دې هلک خوښه وه. اوس مقتول دی الله وبخښي خو وفات شوی دی نو دې دپاره رشته هم لیږلې وه. لکه رشته داسې نه وه لیږلې چې جینۍ موږ غواړو خو اوله چم ګاونډ کې خلک پوښتنه کوي که نه چې دا جینۍ چاله ورکړې ده یا نه ده ورکړې نو د مقتول روندار تلې وه او د دې جینۍ نه یې پوښتنې هم کړې وې چې یاره بچي یا خوراکۍ ته چېرته چاله یې ورکړي یا نه یې ورکړی نو هغې ورته ویل چې نه یې ورکړې او د هغې هغه ټایم سره زړه مو ځکه چې انکار یې هم نه دی کړی. موږ هغه چې کوم ملزمه جینۍ وه لیټران موږ بیا ونیوله هغې دا خبرې اډمټ کړې چې د دې ورندار راغلی وه او دا تپوسونه یې رانه کړي. دی په دغه جینۍ د دې پرونو او ټوټل 8 کسانو باندې دعوه کړې وه. دې کې ګرفتار څومره دي؟ دې کې صرف یو د دې جینۍ تره مختیار پاتې دی نور ټول گرفتار دي. هغه جینۍ چې کوم وه دا موږ په نیکسټ ډے باندې موږ ته اطلاع وشوه چې یاره هغوی کور کې دي زنانه نو موږ چې لاړو نو دا یو ترې خانې او هغه جینۍ دا موږ د کور نه ارسټ کړل. موږ ته چې د هغوی د ارسټ نه پس پته ولګېده چې دا خلک د دې یو کس خپل مریض دی عزیز خان خپله بیمار دی او اسپتال یې لارج کې دي. بلکل چې لاړو دا نور 4 رونه یو تره زوی دا موږ اسپتال نه ارسټ کړل. په دې ملزمانو کې د جینۍ 3 رونه او یو پلار هم شامل دي؟ 4 رونه پلار یې نه دی شامل. پلار یې عزیز خان په کټ پروت دی لکه هغه بیمار دی اسپتال. ای د دې کیس باره کې چې کله تاسو تفتیش وکړو ای څه ووایي چې دا هلک مونږ راوغوښتو څنګه بیا دلته وغورځولو څنګه مړ کړی چېرته دی؟ دا خو کیسر بھائی موږ به مخکې تفتیش کې دا کلیر کېږي که نه لکه اکثر یې داسې چې موږ کوم انیشل انټاروګیشن د دې وکړو نو په هغې کې دا خبره اډمټ شوه صرف دومره چې یاره سړی تنګ شي څه به کوي. د دې خبرې دې اړخ ته لکه اشاره ده چې او دارنګې څه خبره وه یا به د هلک نه څه غلط حرکت شوي یا به چا لیدلي. د پښتو هغه زمونږ رواج دی د خلکو کې هغه تعلیم کمی ده چې صرف په غوښتنه یا تپوس کولو باندې دا حادثه وشوه نور داسې څه د تور یا دغه څه الزام فی الحال نو پکې. لکه ملزمان تاسو پرون نیولي دي که نه چې ای څه ووایي چې دا مړی لکه یا ستاسو تفتیش چې اوسه پورې څومره وشو چې دا مړی په دې ځای کې شوی یا هلته شوی او بیا مطلب دې ځای کې غورځولی؟ زمونږ تفتیش هم دا وایي فی الحال ځکه چې موږ ته په کوم سپاټ دی هلته چې کوم ځای کې لاش برآمد شوی دی هلته کې موږ ته د ټارچر کولو څه شواهد داسې نه دي میلاو.
نو زمونږ اندازه داسې ده چې لکه بالکل بل ځای نه دا کم جای وقوه چې ورته موږ وایو دا صرف هغه ځای نه ده، هلته کې جای وقوه چې کم فی الحال ده نو دا د دې اینډ دی، د دې انیشل سټارټینګ د بل ځای نه دی. د دې څه معلومات شو سو پورې چې پلار په اف ای آر کې ویلیو تاسو وای د وی چې 11 بجې ما چیک کو نو د خپل کمره کې چې دی بیا دغه زین په موبایل رنګ راغلی دی یا پس څوک راغلی دی یا څنګه روته دی د کور نه دې څه معلومات شو؟ بالکل هغه ګوره مونږه سی اف یو ته د موبایل لیګلی د ملزمانو نمبر هم ورکړي ای سر چې کوم موبایل لی برآمد دي ام مونږ لیګلی دي د جینې موبایل فی الحال جینې وای چې ما سره نشته او ریکورډ هم نه دی ای باندې مونږ کار کوو چې هغه مشي د الک نمبر خو نن سبا زیات تر چې کوم د دې الک جینې یا داسې قسم څه رابطي وي نو دا زیات تر په وټساپ نو چې تر څو پورې هغه ډیوایس د جینې هغه موبایل نی برآمد شوی هغې نه لا فی الحال نه کنفرم کیږي. سی ډي آر موږ راغوښتي پای کار کوو او که موږ یو مرډر وګورو د چا دشمني وي یو ډزې وي لس ډزې ولي دغه رنګې مړي کیږي. کله چې په یو انسان باندې په کاڼو په سر او په مخ ووالي شي او په چاړه چاکو باندې بیا په مرۍ ووالي شي هغه یو قسم له نیم دی حلال کو هغه لرې مرۍ وشلوله نو داسې قسم مرډر چې نو دا اکثر د تاوه کیږي چې کم داسې د جینکو یا داسې نور دی سره کم اخلاقی دغه جرایمي چې کم دغه په کې کیږي هغه تورونه پکې تړلی کیږي نو په هغه کې دا ټارچر کیږي او دا هم همغه رنګ ټارچر مقتول زاهد پلار پکې د جنې هم نامزد کړی ده کنه دا پکې مطلب د دې کردار پکې څه دی او د باندې دفعه پکې څه ده نور باندې خو 302 ده منګه خو 109 سره لګولې دې د پاره اوس دا صرف دا یو خبره کنفرم کول دي لکه د جنې په وجه خو شوی دا مړی کچری مثال کې طور پر دا جنې ته د منځو باسي نو د دې ترمنځ بل څه وجه انات پاتې نشو وجه انات خدا دې نو منګه 109 لګولې البته دا سلسله کلیر کول باقی دي په تفتیش کې چې دا جنې 109 ته وړي یا دا ډایرکټ 302 کې خدا زموږ اندازې مطابق نشته چې پاسپارټي خو کېدیم شي خو موږ 109 دې لپاره ایډیشن کړی دی. تاسو سوي چې تاسو جنې انټاروګیټ کړی ده کنه هغه د تعلق باره کې یا د کیس باره کې څه وایي هغه چې کله مونږ لیډیز پولیس په پریزنس کې هغه مونږ انټاروګیټ کوله نو هغې د هغې د اړخ نه صرف د 2 پیرې د لارې د تګ هغه چې څنګه خلک سلام دعا کوي یا د سترګو اشارو حساب سره چې کوم سلام دعا راځي هغه 3 پیرې دغه ایډمټ کوي او یو پیره دا ایډمټ کوي چې او د دې مقتول روندار راغلی و ما نه تپوسونه کړي چې تی ورکړي یا نه کړي نو ما ته نه تپوس وکړه چې ستا جواب سو دی ورته خپل جواب لکه ورکړی چې نه نیم ورکړ مطلب د دې زړه و الګ چې تاسو یې تشدد او چړو چاکوان د باندې اصل کې اوس پوسټمارټم رپورټ هم شاید راغلی کني نو تاسو ډیډ باډي کتلې و دی په مری علال شوی او نور د سره ست تشدد شوی دی په کاڼو باندې والی شو د خې سترګه چې کوم د دې نه پاس د دې سترګې د پاسه دغلته په کاڼو والی شو او په دې خولو په پوزه باندې هم په کاڼو والی شو. ګرانو کتونکو ډیره زیاته دردناکه پیښه ده څنګه چې تاسو د اس ایچ او صاحب د خلینو واورېدل چې د ملزمان گرفتار دي د پولیس وینا دا ده چې ملزمانو د خپل جرم اعتراف هم کړی دی څنګه چې د ملزمان گرفتار شو دغه سه بدغه بلم گرفتار شي کیس بم روان وي خو اصل سبق چې پدې کې زموږ د پاره دې ک تاسو قتلی نو پدې په خبر کې په هر هفته کې لیا لس ورځې کې یو قتل داسې کیږي چې هغه د کله د جنې وي کله د الک وي خو وجوهات چې کوم وینو هغه دغه وی چې دغه په منځ کې تعلق وي د رشتې چې کم دي دا هم په خوخه باندې کیږي او په خوخه باندې په کارم وي خو د هغې دپارم زموږ د پښتو یو رسم و رواج دی یو طریقه کار دی په هغه طریقه کار باندې تل په کار دی یا دی خو چې څنګه تاسو واورېدل ډېر جایزه خبره دی کوي اوس د ملزمانو نو پته لګي چې هغې ولې دغه اقدام کړی دی خو د دې د خولې خبره دا ده چې دې رشته غوښتې وه نو دې کې د هغه هلکانو او هغه جینکو او اوس نن سبا چې یو کم زیات بل یو څیز ډېر زیات شوی دی د واده شوي ښځو خلکو سره تعلقات د دې ټولو خلکو دپاره په دې کې یو ډېر زیات سبق دی خدای ته وګورئ کدی بابا ته مونږ ګورو چې د خپل زوی پسې جاړي نو دغه نور خلک هم دغه دی په حوالات کې دي سره د زنانه گرفتار شوي دي د خپلو مشرانو او د خپلو کشرانو دی عزت ته لږ ګورئ او د هر یو څیز چې زموږ اسلام او زموږ پښتو کم طریقه کار جوړ کړی دی د رشتو په هغه طریقه کار باندې چلیدل پکار دي